السلام علیکم دوستانو، زه یم جان محمد او تاسو ګورئ جان دانیال یوټیوب چینل. دوستانو، نن چې کوم بیان ما ستاسو مخکې راوړی دی هغه د انسان د قبر په باره کې دی چې کله انسان وفات سي نو د ده سره په قبر کې کوم شی یعنی کوم عمل کیږي او نیک عمل سره به کوم رویه په قبر کې کیږي او بد عمل سره به کوم رویه په قبر کې کیږي. نو راځئ دوستانو چې منځ یې دغه واقعه به وګورو او وابیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړي. صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیګا ما یو خوب لیدلې. ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی زه پروت مو یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی. د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي دی بیا کاڼی راوچت کې سر ورته بیا جوړ شوی. وی ما وی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی. وی دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه. وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي. یا بار الهه دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې. دا څوک دي؟ وی چې نور مخکې ځه. چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وی هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼی راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې ور وګرځي. دا څوک دی؟ وی چې نور مخکې ځه. وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود. وی یو راته وی چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. دا سم چې درته وښود غوږ کېږده چې اوس دې پې پوه. یا رسول الله کم سړی چې پروت او سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول. قرآن به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به ویلی. عزیزان اللہ کون اڑکے سوچ دا آسان غوندې خبره ده په دې تاسو ټول پوهېږئ. کلو کې اوسېږئ ښار کې اوسېږئ خپلو کې م څه لانجه راله چې لانجه دې راله تا منډه کړه او تاڼې ته راپورټ دی بل سړي منډه کړه تاڼې ته او راپورټ دی. قرآن مو ویلے دے شیخانم یہی منزگزارم یہی نیکانم یہی اجیانم. د قرآن په موجودګۍ کې چې تا رپورټ په تاڼه کې د پیرنګي قانون ته وکړه
نو هم بم ستا سر سره د مرګ نه رستو دا معامله کې مونږ داسې کړي چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول خدای رسول ته دا به ماډو چرته ویلی نه چې راځه چې په شریعت فیصله په شریعت فیصله اله کې چې وړاندې دی مولا نه تپوس کړي چې ګټم کا بیلم کوي ګټي نو بیا خو شریعت کې او کوي چې بیلم ما یو داسې چلی او سړی سره کړ 15 جرب زمکو تنازع وا راغه وی جی جج راته وای چې په شریعت فیصله وکړه څنګه چلو کې ملتما ته بیان تیر چې بیان تیر کو د بیللا مال ولی وسکه وی کګټم خو شریعت ور سره کوم کې نه کو مال بالکل ګټي ولتا بخبل وکیل کم مال کمی کن بس زه وکیل کړم او شریعت چې جج ما تراولې غلو ګلاس مې ولا ور کو بیلو دا دسه ټوپونه خو نه وال کن جج ته وی ما ته دویلیو چې ته ګټې ما زک دا زمونږ ایمان او دا ګیره په ایمان درته چې د دې نامه نخکته پورې وا دا زمونږ حال و دا قوم به د قیامت په ورځ خو څه کوي قبر کې به سر سره دا معامله کی قبر سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی چې په دې خله به په دنیا کې 2 جنگول د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمون خله د سار نه تر ماخامه پورې څک زمون د خلوبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ وروسته په قبر کې دا حال دا خزه او سړی چې په تنور کې لامبو پاس وړا وړا و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې خپل خزه وی او پردو خزو پسې بګرځیدا او دا هغه خزه دی چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې بګرځیدي نو دا خزه او سړی چې مړ شي تر قیامت پورې بداغوي قبر د اور تنور وي اندازه وکي د پاکستان خزه مو ګوري او سړی مو بیا پردباغ وګوري د شایباغ سړو په کې ټالونه چولي او خزه زنګي را زنګي ای شرمېدل سړو په کې ټالونه هر مازیګر لار شي لګه تماشا بار ورته دا لوندان ولاړی او د نن لوندې په ټالونو کې ځان ورشي که دا چا خزي دي د چالونه دي د معززینو مونږ خو معزز نه پی مونږ خو معزز یو نه او بیا مولا خو بالکل معزز نه دی مولا د دیندارو په نظر کې سپک دی نو د بيدینو نه بڅ ګیلا کې دیندار دی ګیرو والاو نه تاسو کې مولا څنګه شه دی زم راځي دا ځان پورې تړلې دي الګا دا مولا مزګزار شپه ورځ ورپسې مونځونه کوي الګا دا مولا نو د مولا په حق کې دا د بار بدمعشان لوفران لپنګان لوچګان پلیت او مردار اغینا تاسو کې چې دا د جمعات استاد څنګه هغه زما قربان شم چې زه خو ډېر قد ابداسي وکي او شیخ سنت صاحب نه تاسو کا مولا هاي کالا دې شاه داسې خو واخم په دی ولو باندې ډېر ولاړی
واخه دی وجنا کیږي بس چا په نظر کې چې د خدای د کور څوکیداران سپک وي هغه قوم به د خدای په نظر کې سپک وي او سپک به او سپک قوم د قوم به خاورز نه ګوري چې د چا په نظر کې د خدای د کور څوکیدار د قرآن څوکیدار د حدیث څوکیدار دا سپک وي قوم د قوم به د خدای په نظر کې سپک تاسو سپک نه یې تاسو ته ځان څه ښکاري ځان ته چې څه وی یو سپی دې ونیسي درې لتې م درکړي او په تاڼه کې د حوالات کې واچي بار ډبنګې پړانګ دې ځان نه جوړ کړی او په تاڼه کې تا ځان کتلی چې ته د تاڼېدار په مخ کې ولاړ څنګه هغه ورځ دې تاڼې ته لاړم یو هلکه خیر شه په دې بالا ماڼۍ کې داسې ګرځي چا مې ولیدو نو داسې ولاړ دی هلکه څه چل دی شامانیه دې خان راغوښتی ای ته خدای تباه کړه ته خو بار یو ولی دی یو دیوال وی بل ولی دی بل دیوال وی دا دلته څنګه ولاړې تاسو خپل پړانګتوب کتلی دی بیا ماله پړانګ ماله تورزن دی وجنه دی ګریوان کې وګورئ سپی چې ځان نه دی ښه نه ګڼلی او ته ښه شوې نو زما په دا ګیره د سپي په متیازو کله کوي سپی په من سپی وګوري او ووایه چې خدایه دا په من سپی مانه ښه دی ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي چې سپی د ځان نه ښه نه وګڼلی والله که ته ښه شي نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي تر قیامته به پکې غوپې وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا یې سحر صحابه ورته ویلي دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ورته بیان که دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله دوستانو ستاسو د کتونکو ډېره مهرباني او که چیرې ستاسو دا واقعه او دا بیان خوښ شوی نو لایک او کمنټس لازمي وکړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ د دا تر واقعیاتو د پاره زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن چې دی هغه به در سره ووهئ چې یعنې کوم چې زما ویډیو وي هغه په ټولې د تاسو پورې دررسیږي تشکر او مهرباني